अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زه امان الله شاه پیدایش مې چې و بنو مې و شاه شیخان او اوس مې ږیره پرېښودله. دغه مخکې ویډیو ما جوړه کړې وه، ټول په ډزې لګېدلی وم، لکه کولمې مې په ملا وتې وې. د اسرائیل علیه السلام کیسه مې بیان کړې وه، خو په فیسبوک باندې دومره شیر شوې وه، دومره چې څه حساب یې نو. خو بیا مړه بس امریکې ته یو ځای بل ځای ته دا مزه نه ورکوي چې څوک د اسلام پلو کړي او یا د مثال تبلیغ وکړي او یا د چاته د لمونځ او داسې خبرې وکړي. بیا په هغې باندې زما هغه آی ډي م بلاک شوې ده اوس، او دا مې نوې فیسبوک آی ډي جوړه کړې، پیج آی ډي مې جوړه کړې، 2-3 دي که نه. زما آیډیانې ډېرې دي، خو مخکې والا آیډیانې چې وې که نه، چینل هم بلاک شوی دی، او هغه فیسبوک آی ډي چې ده هغه به 5000 نه زیاتو کسانو ته نه ځي، لکه زیات کسان یې لایک کولی نه شي، فالو کولی نه شي، ځان سره میټ کولی نه شي. او دا ما اوس جوړه کړې ده د هغه آی ډي، پیج آی ډي که نه، ډېره په مشکله 8 کاله یې وشول، 2018 نه مې جوړه کړې ده چې هغه آی ډي کله زما هغه شوه بند شوه، فیسبوک والا وه، بله چینل وه. خو دا اوس ما نور آیډیانې جوړې کړې دي، د هغه ډېرې په مشکله کامیابېږي. بس پښتنو زما خو اصل کې مقصد دا دی چې الله پاک مې ټول د دوزخ نه بچ کړه او جنت والا مې بوزه، لکه جنت والا مې د الله جوړ کړي، ولې چې موږ او تاسو دپاره یا دوزخ دی او یا جنت دی، بله لار خو شته نه. په دنیا کې مې ډېر غمونه، ډېر تکلیفونه، ډېره خوشحالیانې هر څه ولیدل، خو جوړېږي هېڅ هم نه. ګوره د مخکې ورځو کې مې د یو ملګري مور بیماره وه، ما په خپله سوچ کوم چې ما خپلې مور ته دومره ډېر هغه کړی و چې لکه زه چې سوال وکړم که نه، الله پاک زما سوال قبلوي دستي، ماشاءالله الله پاک مې دستي سوال قبلوي. خو ما سوچ کوم چې زه مثال مور ته چې دعا وکړم چې یا الله ته یې بچ کړې که نه، خو تر څو پورې به یې الله پاک بچ کړي. لکه اصل کې زه دا سوچ کوم که نه چې مثال الله پاک به انسان څومره پورې بچ کړي، لکه یو میاشت به دې جم دی وساتي،